د بینظیر د روپو لپاره نوې رجسټریشن کول یا دوباره اندراج کول د هغې دپاره کم شیزونه چې دي دا لازم دي ځکه زیاتر کسان ته د دوباره اندراج دپاره هم میسج راغلی تاسو دوباره اندراج وکړئ که میسج نه راغلی او ستاسو 3 کاله پوره شي نو تاسو به هم دوباره اندراج چې دی دا به کوئ ځینې داسې کسان دي چې هغو سره رجسټریشن نه دی کړی نو هغو هم پکار دی چې رجسټریشن وکړي چې په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ تاسو ته میلاو شي که دا روپۍ نه نو ستاسو ریکارډ چې دی هغه به د حکومت سره موجود وي که سبا ورځې سبسډي ورکوي نو هغه به درته میلاویږي دغه شانتي یو خیراتي څه پروګرام لکه څنګه چې اکثر پروژه کې وړه ورکوي یا پیسې ورکوي نو هغه به تاسو ته میلاویږي چې تاسو رجسټریشن کړئ که رجسټریشن یې نه کړی نو ستاسو ریکارډ چې دی هغه د حکومت سره نه موجود نو تاسو ته بیا ایکس چې دی دا هم نه میلاویږي نو اوس رجسټریشن وکړئ دفتر ته لاړ شئ هلته تاسو رجسټریشن کولی شئ که دوباره اندراج کوئ نو چې تاسو ځئ او ستاسو سره دا شیزونه چې دي دا لازمي اول نمبر چې تاسو ځئ نو تاسو به ځان سره خپل شناختی کارډ رالی هغه شناختی کارډ به رالی چې کم ختم نه داسې نه چې ستاسو شناختی کارډ اکسپایر شوی تاسو هغه ځان سره وړئ نو هغه به نه وړئ خپل شناختی کارډ به رالی چې کم اوریجنل شناختی کارډ یې هغه به ځان سره راواخلئ دغه شانتې فارم بي چې ستاسو د ماشومانو فارم بي چې دی دا ستاسو سره وي چې فارم بي نه نو بیا هم ستاسو رجسټریشن چې دی دا نه کېږي او که رجسټریشن وشي نو تاسو ته بیا دغه روپۍ چې دي دا نشي میلاوېدلی ځکه چې ماشومان به دې کې شرط نو خپلو ماشومانو له به اول نمبر تاسو فارم بي چې دی دا به جوړ کړئ نو هغه فارم بیان چې دي هغه به ځان سره راوالئ او خپل شناختی کارډ چې دی دا به راواخلئ بل لا د خپل کور د ګیس بیل یا د بجلی بیل چې دی دا هم د ځان سره راوالئ چې دا به کوم ولیکلی شي که سبا ورځې به دغې باندې رعایت ورکوئ چې په هغې کې هم تاسو ته رعایت میلاویږي نو هغه بیل چې دی دا به هم د ځان سره راواخلئ احتیاطاً که تپوس وکړي تاسو ته خپل بیل چې دی دا هم ښوی شي بل به دا چل وکئ چې نمبر چې کومه زنانه رجسټریشن کوي د دې نه مخکې موږ تاسو ته هم ویلي چې هغې په خپل نوم باندې نمبر رایستری د دې نه مخکې به ځینې کسانو چې دی د خپل زوی به یې ورکړو یا به یې د خپل خاوند ورکړو یا به یې د رشته دار ورکړو اوس چې دی لازم دا ده چې ستاسو خپل نمبر چې دی دا په نوم باندې نو تاسو ته چې دی که میسج راځي نو هم په پاکه نمبر باندې راځي اکثر خلک د رشته دار ورکړي هغو ته میسج راشي هغو ته هم پته نه لګي چې دا میسج د چا طرفه راغلی دی نو تاسو چې ورکوئ خپل نمبر به ورکوئ او هغه نمبر به ورکوئ چې کم نمبر کولا وي نو هغه نمبر چې دی دا به ځان سره ویسئ نو د هغې نه وروسته چې دی ستاسو به رجسټریشن کېږي دغه شیزونه چې دي دا د دې دپاره لازم دي د دې نه بغیر چې دی رجسټریشن نه کېږي بل لا چې ستاسو ماشومان څومره سیوای نو دومره تاسو ته چانس چې دی دا جوړیږي لکه تاسو ته د اهلیت چانس چې دی هغه د دې سره جوړیږي نو شناختی کارډ د دې دپاره فارم بي دی دغه شانتې د بجلی بیل شو او ورسره ستاسو نمبر چې کومه زنانه رجسټریشن کوي چې د هغه زنانه په نوم باندې نمبر یې نو که سبا ورځې دغه اکاونټونه کولی شي ستاسو په دغه نمبر باندې به تاسو ته روپۍ راځي لکه اکاونټ ته به ضرورت نه ستاسو دغه نمبر ته به روپۍ راځي نو تاسو به خپلې روپۍ چې دی دا به راوکاږئ ځکه هغه اوس وایي چې موږ ډیجیټل ویلټ ته چې دی دا روپۍ به لیږو په راتلونکو وخت کې نو که هغه ورلیږي نو تاسو ته به اکاونټ ته چې دی ډایرکټ په روپۍ راځي نو نمبر چې دی دا پکې لازم دی نور د دې لپاره هېڅ شي ته هم ضرورت نشته دغه شیزونه دي چې دغه تاسو د ځان سره ویسئ نو ستاسو رجسټریشن چې دی دا به وشي خو ستاسو نه به هلته تپوسونه کوي نو د هغه تپوسونو جواب چې دی هغه به تاسو صحیح ورکوئ